ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم. دا څنګ کې مې یوه مور او یو زوی دا ناست دي. د دې زنانه دغه یو زوی دی او انتخایي غربت چې کوم دی را په مخه کړي دي. په دغه غریبۍ کې د خپلې لوریانې واده کړي دي او لور یې چې کله واده کړې ده نو د هغې په اپریشن باندې بچی شوی دی او بچی ته یې اغوستی دی او ښځه یې ورته راشړلې ده. اوس په دې ښځه باندې څوک داسې دي چې هغه دمکې دړاکې کوي. نو لاول خو زه هغوی ته دا وایم چې دمکې او دړاکې په غریبانو باندې مه کوه او د غریب اوب چې کوم دی نو دا عرش ته رسي او فرش ته به دې راوغورځوي. بله خبره دا ده چې دوی انصاف غواړي. نو دا مسله وله یا داسې حل کې او خو نه شي حل کولی نو تاسو څوک یې چې د تاڼۍ نه منې کوئ د قانون نه منې کوئ چې هلته به نه ځي دلته به نه ځي. بهرحال دې ځای ته ورسېدل. اوس دا خبره په ریکارډ راله خو چا هم دوی د نقصان ورسو او خو دغه ښځه په دې دوران کې مړه شوله دې دا لور. نو داویداري په دغې خلکو باندې ده د دوی د وینا مطابق او دوی له چې څوک دړاکې ورکوي نو نقصان یې هغې خلکو ته دی. باقاعده هغه نومونه هغه دوی دلته کې یاد کړل. مور یې دا لور دې کله ورکړې وه؟ دا لور مې اوس ورکړې ده. نوم بیزه د الوا دی. څو کاله به کېږي؟ کال به لا نیم ته د خو نو اوس یې کال وشو. کال وشو او کال یې برابر. اوس یې اولاد وشو. او د یو کال کې څه جګړې وي؟ په دې یو کال کې وي درې څلور ځله راله کې به ناسته ما به ورته یم ځله دلته ناسته او هلته ناسته خیر دی. جینۍ ده نه پوهېږي ماشومه ده خیر دی. تا هم ماشومه ورکړې وه؟ او ما ماشومه ورکړې. څونه عمر یې و؟ یاره دونه عمر نه وه. ها او که ما چې پایا په عزت کې وځي چې پایا په عزت کې دغه آیا عزت دی که نه؟ دغه د آیا د عزت خبره ده او پردي خلک دي نه یې پېژنم نه یې ای خرڅه کړې دی را بس کې په ژوند دی ولې تباه کړې دی. آیا عزت نه دی؟ پیسې مې نه دي روکې نیز مې د خدای دې را څو کاله عمر به ولکه خور دی؟ 15-14 کاله وي. ها خپل دې نو ها اوس یې اولاد وشو. اولاد وشو چې چلو شو اوس یې اولاد دې کړې په اپریشن یې ورته کړی دی بېنېټې ماشومې لر کړي دي. جینۍ یې بوڼه کړې ده. جینۍ نه مې چا دي جینۍ بس جاړي د شپې د ورځې جاړی خوراکه ده. قرآن یې په خپله راشه د رب العالمین دپاره تا ته به ټوله لاواله په خپله خولې ووایي چې هغې سره کوم ظلمونه شوي دي. چې هغې سره کوم ظلمونه شوي دي کوم زیاتې شوي دي هغه راته په خپله خولې به ترې واوري. او ماشوم څه شو؟ او ماشوم یې ترې اخیستی. ماشوم هغوی سره دی. موږ له ماشوم نه راکوي. کله وایي دیرې کې مې ښخ کړی دی او کله وایي مړ دی او کله یو او کله بل بهانې کوي. جینۍ راته دغسې بې ماشومه راوستې ده. دا اوس علاج یې تاسو کوئ؟ او علاج اوس مونږ کوو. ستا ګټه وټه څه ده؟ زما هېڅ ګټه وټه نشته. تا راکړې بل راکړې دا یو بچی مې دی چې مزدوري وکړي چې ني دغسې د الله سره یې تر کېناستی یم. د الله سره مې شته نوره مې څوک هم نشته. او څوک مې هم نشته. ښه دا څه پروګرام دی؟ د دوی داسې سیسټم دی چې لکه دوی له خدا مونږ هغه وخت کې په خوشحالۍ ورکړله نو ما دې ته ومې چې لږ او بیا مې ورته ویلي مو چې دا جینۍ و چې زه واده نه کوم دا لږ زه نه کوم د ده ما ته حرکت راورسېده چې ده په دماغو کې پراخ دی او دې ورته ویلي مو چې یاره داسې کار چې زه دی نه کوم او دې سره زما زندګي ګرانه شوه چې یو پیر راغله مونږ بیا ولېږله بیا مو لېږله پس اخره کې وی چې یاره دې سره زما زندګي ګرانه دې سره زه ټیم نشم پاس کولی دې ما ته د ښځې په نظر نه ګوري زه ورسره څه وکړم. نو په دغه خبره ونه بیا ورته ما په بدماشۍ باندې بوتله او ده وی چې هغه بیا په زور زیاتۍ بوتلې وه نو دا ورسره نه تله خو په ژړی بوتله نو بس بیا ورسره لاړله. نو دا خو په کار دله و چې د خپل خاوند راغلی ورپسې او ده بوتلې وه دې کې د تاجي څه کار و دې کې د پیدا څه کار و چې بیا مونږ ته هلته لاس راواچو ده پردۍ ښځې ته لاس ولې وراچو د ده دې کې څه کار و کار خو دغه خپل خاوند و چې خپل خاوند یې خورسینګه او هغه بوتلې وه نو هغه سره جیده و او زمونږ د کور یې بې برقي ایستې همداسې یې بوتلې ده. ستا د موبایل نمبر څه دی؟ 0302 819 66. ته څه کار کې؟ زه دیاړي ګزاره پې کېږي؟ نو بس کله پې کېږي او چې دیاړي ډېر وکړو خو هفته کار وکړو خو څه پې وشي چې هفته کار نه بیا خو پیس هم نه کېږي او دیاړي هم څوک برابر نه ورکړي لا 1500 راکړي او لا 600 راکړي. ستا څو بچي دي؟ زما دوه او ماشومان دي. د خور علاج روان کړي؟ او جی اوس هم بیا بله مې پې 8000 روپۍ لګولي دي ډاکټر یې له مې بوتلې خو ډاکټر راته دا خبره وکړله چې لکه د ده نه خرابه کړې ده ډېره زیاته خو بس اوس ورسره ګزاره وکړئ چې د دې علاج وشي علاج یې پرې نه دی. 8000 یې کوم ځای نه پیدا کړې؟
نو بس یو بل نه مې راواغشتې قرض نه څه د یو نو څه د بل نه و او تی وخلې مې او زه یې وخلم په کور یم وخلم هلته یم وخلم چې راشي به مرۍ ته راته لاس راواچوي نه ښځو له دړ د ښځو هم ده او د سړو هم ده تا د رشته ډېره پاره کړې وه چې لور به مې داسې وي چې زه به پې وال زه خورم به پې وال خورم زه به پې وال خورم زما به پکې لاس او خپې ماتي دا جهالت دی ښه 20 کاله او 15 کاله یو مور لور لویه کي بل لی ورکي او بیا ظلمونه کوي په دې رور څه تېرېږي په دې مور خو دا یو پښتو نه ده ښه دا خپله لور به دې کور کې کښېنې او چې دې پېرې دا بدماشان راشي که نه نو ما ته به ووایې ښه دې ځای ته به ځان را رسې ښه ته راشه ته کور کوڅه کې تپوس وکړه نو ته بیا په خپل اړۍ راله دانه دانه که په ژړا هم ستړی شمه په خیرو هم ستړی شمه خدایه کم خوا تختم د خلکو د لاسه بچي سول شوم کله څه سخته راسه ناره او لږه ده سرابسې دوی څو باړې تماچې راوړي په سر مې دغسې ولاړې او دا یو بچی د مزدورۍ پسې وځي زه کې یوازې ورته ناسته یم صحیح زه ورته سوی یم جي زما ښه یو خو دا ویډیو دغه خلکه ګوري که نه نو یو هفته زه ټیم در کومه یوه هفته په یوه هفته کې چې کوم دی به دوی سره دا خبره خلکه او خل داسې ده چې د دوی سره یې څه لیکلي دي او ورله ورکو به دا جینۍ ورته پرېږده ته نوره نشه ساتلی او چا چې په دې رشتې کې منډې وخلي دی هغوی ته هم ویمه د دې نه پس چې کوم دی نو دا به پولیس له هم ځي او خو دا چا ووخل ویې ټکول زیاتې ورسره وکړو دا په ریکارډ باندې رالل باقاعده هغه نومونه چې کوم دی هغه دلته کې مونږ ولیکل بیا به تنګي پولیس له چې کوم دی نو دغه نومونه مونږ ورکوو او ماشوم اوس ژوندی دی ماشوم ژوندی دی ماشوم هغوی سره دی مونږ له یې نه راکوي او جینۍ وایي چې دلته مې لاله کې مړه مې کې زه خاوند ته خاوند نه ویم سار یې م ژړله سار یې م ژړله سیال یې کوو چې داسې ځان ووژني ته به بیا هم ورکې دې نه نو پس بس څه به وکړم بچی نو خرڅ یې کلته هغه هر څه نه پیسې اخیستې دي که نه خو چې په داسې حالاتو کې دا کړ مې پې نه دی اخیستې قسم درته خورم که روپۍ مې هم پې اخیستې نو لور سره ولې دونه ظلم کې والله کې که چې روپۍ ته 12 کالو جینۍ دې واده کړله روپۍ مې د 12 کالو جینۍ یو خورې دا جرم کړي دا داسې اوس خبره ده تاسو له راشم او ګپ شپ ته سره جوړ کړم ورورولي شي نو خبره ده ماته وی چې صحیح ده زه به دا د خوري لو کم نه ده مرګتیا ده نه روغ وسپل ودی به شي مونږ ورته وی چې ټیک ته به زه یو ځای کې بیا ورکو ته خیلا بل خبره د رشتې دې به زه نصیب ما ورته وی نه د هغې نه پس دې اوس ماته وایي چې داسې کار ده چې راځه چې دا خبره راټوله کړو چې دا ختمه کړو ما ورته وی پسې ختمه وی چې بس پرېږدم او بس ناستې دي که نه ما ورته دې د نکاح مخه هر څه شو لیکل در سره شته که نه تا سره دي صحیح ده هغه به مال هم روړی ښه هغه لیکل به مال هم روړی او صحیح ده خو نه وي نو بیا به له زه څلور مرلې کور دی درکوي به ښه خو نه وي نو عدالت کیس هم پیش او زه پیشه ښه وکیل هم پیش او زه پیشه ښه دا د جلوزو د یو خور د طرف نه چې کوم دی دا چینی 15 کیلو چینی دی ښه دا والا دا د تحریک لبیک والا طرف نه چې کوم دی نو نوې کپړې اوچه سودا او دې کې دال او غوړي او ور یو شی دی کې ښه تحریک لبیک والا طرف نه ښه دا هم ځان سره والا او والله تاسو د خیر پیښ کې زه به خپلو کتونکو ته یم چې خپلو لوریانو سره زیاتې مه کوئ چې 12 کالو او د 10 کالو د 14 کالو په عمر کې خره بس ښه دې ته خرڅ وي ښه دې ته زه دا نه وایم چې دا فی سبیل الله آیا یو پښتو یو نو لور سره دا ظلم مه کوئ دا لور رحمت دی بیا هغې خلکو ته هم دا وایم چې په دې دا خو دا کیس دی دا دنیا کیسونه راځي دا کیس خو به مونږ یو ځای ته رسوو زه هغوی ته دا خواست کوم چې د هغې هفته کې چې کوم دی دوی سره مسله حل کړه خو نه وي نو بیا به مسله بل شانتې دغه کېږي نو هغې نه ښه دا ده چې دوی سره په کور باندې دا مسله چې کومه ده هغه حل کړه نو چې کوم کورونو ته جینکۍ واده شوي دي هغوی ته مې خواست دی چې ظلمونه ورسره مه کوئ زیاتي ورسره مه کوئ تشدد پرې مه کوئ وښیه مه ښه وښیه مه نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا څه شعر